بسم الله الرحمن الرحیم. یو اهم شای چې هغه مو توجه نه ورته کوو او ډېر کسان دغه سعادت نه محروم کیږي او ځینې کسان شته دي معاشرې کې چې هغه دغه سعادت نه د مستفید شي، بهرهمند شي. هغه د خدای کور مسجد کې خدمت دی، یا امام بړې کې، یا داسې پاکو مقدسو ځایو کې چې که چیرې حدیثو ته سترګې وغړې ډېر زیات ثوابونه، اجر او ثوابو ته ذکر شوی دی. پیغمبر اکرم نه حدیثونه دي، څو حدیثو طرف ته اشاره کوم. پیغمبر یې چې من کنس المسجد یوم الخمیس و لیلة الجمعه، څوک هم چې کوم د مسجد جارو کي جمعې شپې یا جمعې ورځې باندې یا جمعې شپې باندې یا جمعرات باندې، فاخرج منه من التراب ما یوزر فی العین غفر الله له، اندوره حد کې یو ګن ته نه اوچات کي، یو خلی اوچات کي چې هغه سترګو ته پرېوځي، خدای دغه مغفرت کوي. تهذیب الاحکام کې دا حدیث موجود دی. یو بل حدیث کې پیغمبر اکرم داسې چې من قم مسجدا کتب الله له اتق رقبة، څوک چې مسجد نه ګند اوچات کي، معمولي غوندې ګرد و غبار، هغه ته خدای د یوه غلام آزاد شولې ثواب لیکي. یا اندیشون سه حدیث دی پیغمبر چې من اخرج اذن من المسجد بنى الله له بیتا فی الجنه، څوک چې مسجد نه داسې شی اوچات کي چې هغه خلکو دپاره ازار او هغه باعث جوړیږي، نو هغه دپاره پروردګار عالم بهشت کې جنت کې یو کور جوړوي. خو ځینې کسان شته دي چې هغه مسجد نه ګن وي چې اوچتوي، ځینې داسې کسان شته دي چې کیدای شي مسجد کې ځینې وخت کې سګرټ، نسوار یا ځینې داسې شیونه چې هغه مسجد کې غورځول نه دي پکار وی غورځوي، نو الټا یې هغه اندوره ګناه دی. حدیث د ان الله الذين يلتقطون القذى من المسجد هم الذين يلتقطون الياسمين في الجنه، جنت کې یاسمین والا ګلان ټولو نه بهترین بوی او خوشبو لري. هغه څه کسان ته نصیب کیږي چې هغه مسجدونه ګند یا ځینې شیونه اوچتوي، مسجد خدمت کوي. پیغمبر اکرم یوه ورځ مدینې کې یو حبشي غلام و سړی و، هغه پوښتنه یې وکړله چې هغه چېرته دی. نو چا ورته وویل یا رسول الله هغه وفات شوی دی. پیغمبر دی چې کله وفات شوی تاسو ماته خبر ویلې رانه کړلو. نو پیغمبر ورته وویل چې لږ یې ماته قبر وښیي. پیغمبر قبر ته ویرغلو، قبر باندې المنځه کې چونکې شریک نه و شوی نماز جنازې کې د دغه حبشي کس، هغه قبر باندې پیغمبر کرم ور باندې د جنازې والا لمونځ وکړلو. پیغمبر نه چا پوښتنه وکړه یا رسول الله دغه سړي ته ډېر احترام وکړو، وجه پیغمبر د دې چې دی وجه دا چې د مسجد کې خدمت کولو، د مسجد صفایي کوله، نظافت یې کولو، د خدای باندې ډېر ګران دی، ځکه مو باندې ډېر ګران دی. پروردګار عالم د مو تاسو ټولو توفیق نصیب کړي چې مسجد کې خدمت کول ډېر لوی اجر دی، ډېر ثواب دی. امام بړې کې دا خدمت ټولو نه غوټ اعزاز دی. زه به داسې وایم چې انسان ته خو دنیا کې مختلف قسم ته نامې ور باندې راتلی شي، عهدې ورته میلویدای شي، جرنیل دی، کرنیل دی، میجر دی، کپتان دی، منیجر دی، استاد دی، عالم دی، چی شی دی، چی شی دی، ټول نه غوټه ډیګري، ټول نه غوټ اعزاز دی چې یو کس باندې پریوزي چې هغه د خادم د مسجد وي، یا وخت د امام بړې خادم وي، چې دې نه غوټ اجر او ثواب بل نشته دی. پروردګار عالم د موږ ته د مسجد او امام بړې او پاکو مقدسو ځایو خدمت کولو توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.